بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ډاکټر بلال اسسټنټ پروفیسر نیوروسرجري لارج تاسو سره مخاطب یم. تاسو ډیره زیاته مننه تاسو زما ویډیوز کتلې وي او زه ډیر زیات خوشحاله یم چې زه څه د رفاه عامه دپاره څه خبرې وکړم. نن به زه تاسو ته د زموږ خویندو ترورانو مشرانو کشرانو هغوی باره کې خبرې کوم چې هغوی ته اکثر تکلیف وي چونکې زموږ زنانه کور کار ډېر زیات کوي نو هغوی ته لاسونو اکثر شکایت وي هغوی لاسونو کې ډېر زیات تکلیف وي او چې څه کار کوي ستړی کېږي زر لاس کې زور نه وي څه شی راواخلي نو هغه ترې وغورځېږي او لکه استري کول شول یا اوړه غږل شول یا کپړې واش کول شول وینځل شول نو دې کې هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي دواړه لاسونه د هغوی خوږېږي دوی بار بار دې دپاره درد دوايانې خوري خو هغه وقتي طور څه علاج نه بعضې زنانه داسې چې هغوی ته دومره سخت تکلیف وي د شپې خوب د هغوی متاثره کېږي د خوب نه هغوی راپاسي لاسونه هغوی خپل مږي داسې او د هغوی چې کوم دی روزمره زندګي ته ډېره زیاته ډسټرب وي او بل نور داسې زنانه چې چا ماشومان نو هغه ماشومانو د واړه ماشومانو پیوالو ماشومانو هغه کې هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي نو دې باره کې زه تاسو ته خبره کوم چې دا ټول سمپټمز چې دا ټول علامات چې دا یو خاص قسم بیماری هغې ته مونږ وایو هغې ته مونږ کارپل ټنل وایو په دې کې د لاس یو رګ چې هغې ته مونږ میډین نرو وایو هغه دلته د پنجې سره خوا کې دلته د هغه باندې دلته هغه شوی بند شوی نو دې داسې زنانه چې مونږ ته راشي نو مونږ هغې ته بیا چې وګورو هغې د خپل سمپټم وایي ډېر زیات خپای کلونو راسي هغوی ته دا سمپټمز وي او د درد دوايانې خوري خو افاقه نه کېږي نو بیا موږ هغوی ته یو څه ټسټونه وکړو هغې کې موږ ته پته ولګي چې دا رګ بند دی او د دې علاج هم چې کوم دی بیا اپریشن دی خو زموږ معاشره داسې ده چې زموږ پښتانه او بیا خاص کر زنانه د اپریشن نه ډېر زیات یریږي نو دې دپاره ما نن دا خپل یو خورکې زموږ دا مریض دی دا ما راغوښتی دی خاص د دې وجې دپاره چې زه تاسو ته دا ووایم چې دا اپریشن دومره هغه نه دی او ستاسو دا یره ختمه شي چې دا اپریشن مونږ کوو دا څنګه کیږي نو دا به تاسو ته زه اوس ټول انشاءالله ښیم دا مریض سپیشل ما دې دپاره راوستی دی او دا هغه مریض دی دا ګورئ د دې لاس اوس مونږ ووینځلو او صفا مو وکړو په خپل انټي سره او دې ته مونږ یو لوکل نشه وایو دا غټه نشه نه وي دا صرف د لاس د لږ ځي ته دا نشه مونږ ورکړه او دا مونږ لږ ساعت دپاره پرېښودو دوباره مونږ راغلو لاس مو ښه ډریپ مو که او دې کې اوس دې زنانه ته دا نه فیل کېږي باقي لاس باندې دې پوهېږي خو دلته دا لاس له مونږ کټ ورکړه او دا مونږ آرام سره دلته لاندې لاړلو دلته رګ دی دا رګ له لاندې لاړلو دې کې د وینې هغه هم دومره زیات نه لکه ډېر شکر دی ډېره زیاته کمه وینه پکې هغه کېږي هارډلی به یو سرنج نه هم کم وینه ځي د اپریشن کې نو بیا دا مونږ لاندې لاړ شو دلته هغه رګ له ځان ورسو دا رګ چونکې زنانه کار ډېر زیات کوي نو دا د پټو نیولی د زنانو دا پټې سختې شوي دا نیولی او دا دلته مونږ اوس دا رګ په آرام سره کولاو که بره او لاندې او رګ بالکل صفا شو اوس دا مونږ دا زخم وینځو او دې کې بیا ټانکې ولګو دا تاسو ګورئ د دې زنانه د لاس دا ټانکې لګېدلې دي پکې هارډلی په دې کې مشکل سره 3 ټانکې راغلي دي او داسې اپریشن دی چې دا زنانه به پکې اسپتال کې پاتې شي یا دې ته داخلي ضرورت دی دا هم په همروزه په همغه ورځ باندې د دې اپریشن وشي او زنانه کور ته لاړې شي او شکر دوی ته داسې څه تکلیف نه وي صرف د درد دپاره ورځ دوله دوايانې خوري او کار په دوی چې کم دی یو هفته 2 کار نشي کولی خو دوی ته هغه دایمي ریزلټس د الله فضل سره 90 نه 15 کم سل فیصده پورې د ریزلټس ماشاءالله ډېر ښه دي نو زه د دې ویډیو باره کې زه صرف دا پیغام ورکوم چې یاره دا کم هم زنانه ته داسې څه تکلیف وي نو هغوی د نور پسان تکلیف نه تیروي او داسې خپل علاج د بر وختو کې دا اپریشن دومره غټ اپریشن نه دی آسان اپریشن دی ماشاءالله او د دې ریزلټس ښه دي او دوی چې کومه یره ده هغه یره دا تاسو وکتل چې دې زنانه اپریشن وشو نو همدا مونږ په سیم ډے باندې ډسچارج کړه نو زه بیا هم خواست کوم تاسو ډېره زیاته مننه تاسو دا ویډیو وکتله او دا ویډیو مونږ دې دپاره شیر کړو چې د خلکو کې اویرنس راشي او کومه زنانه ته هم داسې یا بل څه تکلیف وي
د هغې دې باره کې مونږ هغه چې ذهن کې څه هغه وي داسې تحفظات دي هغه لرې کړو. نو دا چې تاسو چېرته هم یې تاسو ته زما خواست دی چې دا تاسو شیر کې په خپل محفل کې او په خپل هغه کې نو ډېر زیات الله جل شانو دې تاسو ته اجر درکړي او ډېره زیاته مهرباني. السلام علیکم.